مونږ ډیر بهترین او ذایقه‌دار ازبکی پولاو تیار کړو. ماشاءالله د چې کوم ذایقه و ډیره بهترین راغلی و. د ګټ په غوښه کوم تیار کړو او په دې مټکا کې زموږ کوم پولاو هغه مونږ په دې خورین لوخي کې تیار کړو. نو ما ویل نو چې ملګرو ته هم طریقه وخه هم دا څنګه تیاریږي او په دې کې څه څه لګي ټوله طریقه ته په دې ویډیو کې خیم. 1 کیلو د ګټ غوښه راغستې و او 1 کیلو سیله چاول راغستې و. دا غینه بعد د مټکا د لوخه مې راوړ په ور د پاسه مې کې خو نیمه سمسای مو ته غوړی ور واچلا غوړی مو ته ځکه کم ور واچلا چې په دې کې مونږ لم هم استعمال کړو 250 ګرام ته مونږ لم ور واچو. دغه چې کله حل شو دغه ولي شو دا غینه بعد یو 2-3 پلیم د وګی ټکولي او هغه مت ور واچلا بیا چې وګ لګه په خشوا یو 3 دانې پیازم کټ کلیو هغه راوړه دی غوړو تم ور واچلا. پیازونه به مونږ ډیر رنگ نو باسو معمولی به لګ زیړو. نو ماشاءالله زم چې کم پیازو هغه رنگ بدل کو دا غوخه مې راوړه 1 کیلو او هغه مې دې پیازو ته ور واچلا. دا مې په دې کې خاص زبردست مکس کړه. 4-5 منټه به مونږ دا په دې پیازو کې لګه پخو چې دا غوخه لګه پخشي. هغه نه بعد په دې مې سر کې خو او ل 7 منټه به مونږ ور بلو چې غوخه معمولی نرم شي. نو زم چې کوم غوخه هغه رنگ بدل کو څنګه تاسو ته مې به دې مونږ غوړی کما چیلو نو په دې کې مونږ لم وراچلو د ګټ چې کوم غوخه هغه لګه غوړی خپل غوړی را پریدي. هغه نه بعد زمون 1 کیلو چاولو د لپاره بلګي 2 کیلو اوبا یو جی کوبه مې راوړي او هغه مې دیتا ورواچلې تقریبا د 2 کیلو نه معمولی لګ ډیرو بور واچلې. ما وې ځکه چې دا غوخه بوس مون په خو 40 منټ په دې بس مون اور بلو نو بیا وبا اکثر لګي کمیږي 40 منټ مې په دې بس اور بلکو. تاسو به کوشش کوئ چې غوخه نرمه او بهترینه تیار کړئ. په دې باندې سر کې خو دو دا غینه بعد دا به تاسو وګورئ کدا پخښوي نو تاسو تعالی مصالې وراچلې شي چاول به وراچوي او کنه پخښوي نو تاسو دوباره هم خو دې شي چې غوخه نرمه تیار شي. بیا چې کومه ګرمه مساله و چاول لپاره هغه مې راوړه هغه مې ته هم ورواچلا. و دې لپاره چې کوم چاول هغه مې 1 غنټه مخکې پستې کړې چاول به تاسو د مخکې نه پس بیا چې کوم چاول مې پستې کړې څنګه تاسو ته مې 1 غنټه مخکې دم پستې کړې هغه مې راوړي او دا غینم اوبه لری کړې. بیا برا شو خپل غوخه سټتا. نو ماشاءالله زم چې کوم غوخه هغه مکمل تیار و. دغه چاول مې راوړه او دې شوروا ته مې ورواچلا. دا غوخه او شوروا به تاسو په خپل منځ کې مکس کړئ او تقریبا 20 منټ بیا په دې پس اور بل کړئ چې په دې غوخه کې دا چاول خاص زبردست تیار شي. نو چاول او غوښه مې په خپل منځ کې مکس کړه او دوباره مې په سر کې خودو. نن ماشاءالله ډېر ښکلی او بهترین چې زموږ کوم ازبکی پولاو هغه تیار شو. د هغې نه بعد لمونږ ګازرې کټ کړې یوه ګازره مې راغستې وه هغه هم نری نری کټ کړې او بیا چې کومې کشمش وې وسکې هغه اوس هم په غوړو کې سرې کړې وې. داسې به تا مخکې نه ځان سره دا تیارې کېدوئ چې دا ستاسو سره پرتي دې مکس کولو ته ضرورت هم نشته چاول. خو بیا ما وی چې د سر چې کوم چاول د هغه لاندې لاړ شي او د یخ چاول بره راوخیږي چې بهترین راشي. دا کشمش میوه مې راوړه وسکې او دې سره چې کوم ګازر چې په غوړو کې تیارې کړې وې هغه مې راوړې په چاول د پاسه مې کېښودې. اوس په دې لمونږ ورکوو 25-30 منټ دم چې په دم باندې چاول تیار شي. نو فاینلی زم چې کوم ازبکی پولاو دی هغه تیار شو. نن به دې رزلټ تاسو شیر کوو چې دې غوښه څنګه راغلی ده او دې ذایقه څنګه ده. دا ټول ملګرو موږ ډېره زیاته شکر ادا کوو چې موږ سپورټ راکړئ زموږ ویډیوګانې شیر کوي موږ ته ښه کمنټونه کوي. ډېر ملګري چې موږ بار وایي ډېر په مینه محبت باندې ملاويږي. دا ټول ملګرو موږ ډېره زیاته شکر ادا کوو. نن کوم د دې ازبکی پولاو د ذایقې خبرو وکړو د دې په ذایقه باندې مکمل حد تمام شو. که تاسو زموږ نن نوې ویډیو خوښ شوی لایک کمنټ شیر ولا ورکړئ.